بسم الله الرحمن الرحیم. زه پاکستان تحریک انصاف ملکن مرګرو ته زه اپیل کوم. بالکل زما دا فیصله نه ده خوښه، خو چونکې شکیل خان او نن چې کوم مشران د پارټۍ ولاړو ناسو هغوی مشترکه دا فیصله وه چې ما یو خبره ماته په دې هم ډېر افسوس دی چې را شکیل خان بیا ګرفتار کړی شو، خو هغوی په د هغوی مشترکه دا فیصله وه چې را ته ګرفتارۍ له ځان نه ورکړي. نو د هغوی په مشوره باندې چې دی نو ما ګرفتاري له دا د مرکز او د پارټۍ د مشرانو هم دا فیصله ده. خو دا فیصله بالکل زه قیادت ته دا اپیل کوم، سوال کوم چې مونږ آزاد کړي. دا کومه رویه چې زمونږ جوړه کړې ده دا زموږ دپاره نقصاندeh ده، د پارټۍ لپاره نقصاندeh ده. که مونږ له سزای موت راکړي، که مونږ جیلونه د اچوي، که مونږ باندې هر قسم دفع کوي، خو مونږ له راوتل پکار دي، مونږ له رزق کېدل پکار دي. زموږ د شرافت نه دا دې غلطه فایده واخیسته. زه د دې ویډیو په واسطه صوبایي قیادت ته، مرکزي قیادت ته اپیل کوم چې مونږ آزاد کړئ، ورکر آزاد کړئ. دا پټېدو دا فارمولا زما نه دی خیال چې دا په دې باندې مزید عمل وشي. د ډسټرکټ ملکن مرګرو چونکې فیصله مشرانو کړې ده، شکیل خان پخپله کړې ده، نو هیڅ قسم احتجاج به په نننۍ فیصله نه کوو. د ایډمنسټریشن سره د شکیل خان او د مشرانو دا خبره شوې ده چې شکیل خان ګرفتاري والنټیر ورکړي، چونکې حالات خرابېدل، ورکر ډېر جذباتي و، ډېر چارج و او دوی رزست کوله. نو چونکې شکیل خان د حالات د کنټرول کولو لپاره دا ګرفتاري پخپله ورکړې ده او هغه د هغه د طرف نه هم او زما د طرف نه هم تاسو به هیڅ قسم احتجاج په دې خبره نه کوئ. خو د ایډمنسټریشن چې زموږ سره کم کمټمنټ کړی دی چې د شکیل خان د ګرفتارۍ نه پس به مونږ په بل ورکر باندې هغه په 3 MPO کې نورې ګرفتارۍ نه کوو. خو که پرس کا ایډمنسټریشن د خپلې خبرې نه وتښتېدو، بېایماني وکړه، نو بیا به زما تاسو ته دا اپیل دی چې داسې تاریخي احتجاج به کوو او هر حده پورې به کوو چې مونږ شرافت سیاست کوو. مونږ د شرافت سیاست ته نه پاتې کېږي، مونږ نه پرېږدي. زموږ سره بل هیڅ لاره نشته. بیا چې هر څه جوړېږي تاسو به هر قسم قربانۍ ته بیا چې دی نو ځان تیار ساتئ. او زما دا وروستنی میسج، زما د نوي پیغام به انتظار کوئ. ډېره مننه او ډېره شکریه.